أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين. سورة الزمر 32 نمبر آیات. په دې 32 نمبر آیات کې چې مخکې کوم مضمون ذکر شوی او چې تاسو به د خپل رب په مخکې بیا تختصمون بحثونه کوي، خپل مقدمات او خپل بسرې بالته کې وړي، الله مخې ته به حل کېږي. 31 نمبر آیات کې دغه مضمون تیر شوی، اوس دغه مضمون تفصیل دی چې الله تعالی مخکې چې کله فیصلې کېږي دغه فیصلو به څه قسمونه یې، څه کیفیت به یې، څنګه حالات به جوړېږي، د هغې نه وروسته څو ډلې به مخې ته راشي. نو د دغې آیات وضاحت دی چې الله تعالی په مخکې به مقدمات څنګه حل کېږي او څوک به مجرمان ثابتېږي او څوک به کامیابېږي. نو الله تعالی وایي فمن اظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق. څوک د ډېر ظالم د هغه چا نه چې دروغ وایي په الله تعالی باندې، وكذب بالصدق او دروغجن ګڼي رښتیا ولره. په الله تعالی باندې دروغ ویل داسې دي چې د الله تعالی سره شریک نشته، او څوک چې شریک ولا دی نو ته په الله تعالی باندې دروغ وړول شو. دغه شان الله تعالی د پر اولاد نشته دی، ول اولاد ثابته نو دا ورله دا دی په دروغ وړول. وکذب بالصدق او دروغجن ګڼي رښتیا ولره. رښتیا څه شی دی؟ رښتیا قرآن دی. قرآن دروغ ګڼي، قرآن قایل نه دی. کته د قرآن نه توحید مضامین بیانې نو دی بیا وایي دی په قرآن باندې ترازونه کوي، بیا قرآن نه مني. نو د دې کې الله تعالی وایي د دې نه بل غټ ظالم د سر شته نه چې په الله دروغ وړي او قرآن رښتیا نه ګڼي. نو په دنیا کې به اوچته سطح باندې ظالم ته سړی شمارېږي. اذ جاءه په هغه وخت چې ورته راغی د قرآن چې کله دې ته راشي دې پیش کړي دی نه مني. الیس فی جهنم مثوى للکافرین. آیا نشته په جهنم کې ځای د اوسېدلو د کافرانو دپاره؟ خلاصې دا شوله چې په الله تعالی باندې دروغ ورړول دا کفر دی. قرآن ته دروغ نسبت کول دا کفر دی. او سړی چې کله کافر شي نو دا ظالم هم دی، او د دې کافر او ظالم دپاره په جهنم کې ځای شته دی. فیصله به داسې وشي چې دی به جهنم ته واچولی شي. دا اولنۍ ډله دی د الله تعالی په مخکې به ناکام شي، جهنم ته به روانه شي. والذي او هغه کس جاء بالصدق چې راتلی کلي په رښتیاو باندې، رښتیا یې راوړلي. رښتیاو نه مراد قرآن دی، قرآن یې راوړی دی. وصدق به او تصدیق یې کړلی دی قرآن. اولئک دغه کسان هم المتقون، دوی پرهیزګاران دي. دا دویمه ډله د مؤمنانو ډله ده چې د الله تعالی په مخکې به د دوی انداز داسې چې قرآن به یې منلی، قرآن به ورسره یي او منلی به یې تصدیق به یې کړی، او په دې قرآن کې چې کوم احکام دي هغې باندې به عمل کړی. نو الله تعالی اولئک هم المتقون، همدغه کسان پرهیزګاران دي. لهم د دوی دپاره به ما هغه څه یشاءونه چې دوی غواړي. دا جنتیان دي، دې دپاره به د جنت حکم راشي، او چې کله جنت ته الله تعالی بوځي نو بیا به دې دپاره به هغه څه چې دوی غواړي. عند ربهم، بنسبت د رب خپل باندې. ذلک جزاء المحسنین، دا بدله د نیکانو خلکو ده. دا خلک دې ته نیکان هم وایي، متقیان ورته هم وایي. څوک چې قرآن مني او د قرآن تصدیق یې په هغې باندې عمل کوي، دا ټولې نومونه دي. او دغه لیکفر الله عنهم اسوء الذي عملوا. اوس دې دپاره الله تعالی دا حکم راغی چې څه چې غواړي الله تعالی به یې ورکوي، دغه یې بدله ده. دې ځکه کې سوالات چې دې نه خو به ګناهونه هم شوي، ډېرې کمزوري خبره دوی نه هم شوي، نو هغه کمزورۍ به یې څه کوي؟ الله تعالی وایي لیکفر الله عنهم اسوء الذي عملوا. په دې طریقه باندې د دې دپاره چې الله تعالی به ختم کړي د دوی نه اسوء الذي ګناهونه، هغه عملو چې دوی کړي. یعنې کله چې دوی قرآن ومانو، د هغې تصدیق وکړو، په هغې باندې عمل شروع کړو، نو که د دې نه مخکې څه شوي دي هم الله تعالی ته معاف کړي دي، او که د دې نه بعد کوم څه کېږي او توبه وباسي هغه هم الله معاف کوي. نو ته هغه اعتراض بیا نه شي کولی چې دې نه خو غلطیانې هم شوي دي، نو غلطیانې خو لاړلې ختمې شولې. نو په دې وجه چې څه غواړي الله تعالی به له هغه ورکوي. ويجزيهم الله بدله ورکي اجرهم ويجزيهم اجرهم الله به ورکي دوی ته بدله خپله باحسن الذي په ډېره ښه طریقه هغه باندې کانو یعملون چې دوی کړي دي. دوی چې کوم څه کړي د هغې نه به له ډېره ښه بدله ورکي. یعنې دوی قربانۍ او محنت به دومره نه وي څومره چې ته بدله میلاوېږي، بدله بس یې وایي.
الیس الله بکاف عبده ويخوفونك بالذین من دونه. دې ذکر کې د کافرانو بیوقوفتیا ذکر کیږي چې کوم خلک د اسلام مخالف دي، د توحید قائل نه دي، تبسم راحت کې بیوقوفان دي. او دې سره سره مسلمانانو لپاره مستقل تعلیم او ترغیب ذکر کیږي د قیامت پورې چې کوم خلک تاسو یری په دې باندې یری ته بدین باندې عمل کوي نو یری دي چې دا نقصان بده وشي. دغه خلکو له یریدل پکار نه دي چې ځکه چې الله تعالی خپل بنده د پاره کافی دی، زګین نه بوله اسباب برابر کی خو دین په باره کې پرایز او باره کې بد چانه یریږي نو د حرام او د ارتکاب په خاطر باندې بد چانه یریږي نه چې د حرام مرتکب شي چې رب پلانې خو بکیږي دغه نه یره ده بس د څه نشي کولای. مفسرین د دې آیات شان نزول د ذکر کړی دی چې مشرکان رالو نبی علیہ السلام ته صحابه کرامو ته ویل چې ګورئ تاسو دا خبره کوي چې بوتان هیڅ نشي کولای، دا ګټي دي، د بوتانو دومره ګستاخی مکوئ، دا ډېر زورور سيزونه دي او دې بوتان به تاسو لیونی کې ډېر خراب بم کې معذور بم کې مړه بم کې او نقصان به در ورسي. بوتانو باندې دوه ډاډه کېږي مدونه سپکاوي مکوئ، بلکې د بوتانو خیال ساتئ، د دې نه یریږئ. نو الله تعالی دا نازل کړي الیس الله بکاف عبده، آیا الله تعالی کافی نه دی د خپل بنده لپاره؟ د دې آیت شان نزول په بنیاد باندې ځینې علماو د دې مطلب دا ګرځولې دی چې آیا الله تعالی کافی نه دی د خپل بنده لپاره، او د بنده نه مراد وایي نبی علیہ السلام دی چې آیا الله تعالی به د خپل پیغمبر لپاره کافی نشي چې پیغمبر دی؟ نو الله تعالی د هر چا لپاره کافی دی، د خپل پیغمبر لپاره خو بیخي کافی دی. دا مطلب یې وایي شو. د ځینې علماو رائے دا ده چې دا د دې آیت مضمون عام دی، نبی علیہ السلام یوازې نه دی، بلکې دې مطلب د چې الیس الله بکاف عبده، آیا الله تعالی کافی نه دی د خپل هر بنده لپاره چې الله تعالی حفاظت وکړي؟ دا معنا صحیح، دا مشهور معنا ده، دا زیات قوي معلومیږي. ځکه چې یو قرات په دې کې د سیم دی چې الیس الله بکاف عباده قرات پکې امشته، هغه عباده قرات د دې خبره تایید کوي چې دلته کې دا مضمون عام دی، د نبی عليه السلام لپاره خاص نه دی. او معنی دغه د چې کم کس د الله تعالی په دین باندې عمل کوي او خلک یې رج پر دین عمل مکه او نقصان بدی وشي، نو الیس الله بکاف عبده، آیا الله به کافی نشي د خپل دسي بنده لپاره کافی بشي؟ د دې آیات لاندې تفسیر مالک القرآن یو وضاحت ذکر کړی دی او دی وی چې د دې آیات مضمون او مفهوم په هر حال باندې عام دی. که نبی علیہ السلام خو مصداق دی هغه خو به شامل دی، لیکن عام انسانان هم دې حکم لاندې دي. وی عام خلک چې وی د قرات او تلاوت کوي او د دې تفسیر ګوري، نو یغي مطلب دا چې ګندایت نبی علیہ السلام بارک نازل شوی دی چې الله تعالی خپل پیغمبر د لپاره کافی دی، بس تیر شي وی دسی وکی وی دا کار صحیح نه دی، بلکې د آیات مضمون عام دی. چې کله عام دی نو د دې نه دا مسائل معلومیږي چې اکثری په ملازمت او پیشو کې دسی چې ډیر کارونه دسی چې جایز نه وي، خو تا ته به د بره نه اډري چې ویک او کنه کې نوکری ته خطر ده، نوکری به خرابېږي. نو هم دغه خبره ده چې الیس الله بکاف عبده، آیا الله به خپل بنده لپاره کافی نشي؟ ناجایز او مرتکب کېږي، ناجایز مکوه، ستانه مزیان زد ملازمت وی لاړ شي مارب القرآن لیکي او نور خو دې وجلې نه شي، الله تعالی به د بل څه کې رزق درکړي. او د مؤمن لپاره خو بکار ده چې ناجایز پیشه سره پریدي وي نه کی، که خلک یې نه ماتي نو چې دې خپل پیشه پریدي، چې کوم پیشه کې د حرام او د ناجایز مرتکب کېږي پس دا پیشه نه کوي کنه پریدي. وی ډېر پیریدي چې د ملازمینو ته دا حکم وشي چې پرایز مکوي، پرز حکم نه اخوا واړی چې یاره بس مثال به تور من ډیوټي دوران کې مز مکوه، ځکه چې ډیوټي مخکې د مز ورسته ځنې خلک د خبرې به تاسو زه بزې باندې ځنې خلکو نه اورېدلي دا خبره شوله. یا دا تمن یو حرام د حرام ارتکاب در باندې کې یو حق ستا په لاس باندې راخلي بل ته حواله کوي، ستا په خلو جواب باندې ناجایز اقرار کول غواړي او که داسې نه کې نو ملازمت خرابېږي او دغه شان د صحافت کمزوري کېږي خرابېږي. نو موږ ټول خبرو کې تفسیر مال قرآن وایي چې الیس الله بکاف عبده، آیا الله کافی نه د خپل بنده لپاره د بنده لپاره بل بندوبست وکړي؟ لہذا د رزق په خاطر باندې حرام او مرتکب کېږي، حرام پرې ده. ويخوفونك او يريتا لرأي پیغمبر بالذین هغه کسانو سره هغه خلکو په هغه سره من دونه چې بغیر د الله نه دي. او الله مخاطب نبی علیہ السلام دی امت لپاره تعلیم او سبق دی چې تا هغه سره یری د الله نه بغیر دي او دغه نه د یری ست نقصان به وکړي بده موایا. وما يضلل الله هغه سوچ الله گمراه کی فما له من حد بینه د هغه لپاره هدایت کوونکی د کافرانو احوال د غوی د قمقلې د بیوقفتیا هغه وضاحت د جبري طریقه باندې قمقلان دي.
ومن يهد الله هغه چا چې الله هدایت وکړي فما له من مضل بیا نه د هغه لپاره ګمراه کوونکی څوک یې بېلارې کولی نه شي الیس الله ایا نه د الله تعالی بعزیز غالب ذي انتقام خاوند د بدري اخیستلو چې داسې مجرمانو ظالمانو باندې غالب شي سزا ولا ورکړي ذي انتقام بدلتي واخلي چې د دین مخالفت ولیکي د دې څخه نه اخو د الله تعالی کامل قدرتونه ذکر کیږي او دغه کامل قدرتونه به د خبره دلیل نیول کیږي چې دې قدرتونو کافران په خپل قائل مشرکان قائلو او دې قائل کېدو باوجود به دومره د بیوقوفتیا خبرین د خلینو وزي چې د بوتانو تیاری نو الله تعالی وی ولا ان سالتهم کذا تاسو وکړه دوینه من خلق السماوات والارض چې پیدا کړی اسمانونه زمکه ليقولن الله نخام خبر توج الله پیدا کړی دي دومره پویږي چې د خالق الله تعالی دی دومره لوی کائنات خالق الله دی بوتان پکې د سره شامل نه دي قبرونو والا پکې د سره شامل نه دي قل تورته وای افرایتم آیا تاسو لیدل ما حق ستدعون تاسو را بلی من دون الله اذا الله نه بغیر ان ارادني الله الله ما زما د پار اراده وکي به زور نه تکلیف رسولو هل هن کاشفات ضره آیا شی بدغه کسان لری کون کې د تکلیف الله زما د پاره یو کړهو یو مصیبت لیکلی ته به ترسي تاسو د ابوتان زمانه لري کولی شي دغه تکلیف نشي او ارادني یا اراده وکي زما د پاره به رحمت ته یو رحمت هل هن ممسکات رحمته آیا شی بدغه کسان بندور کې د رحمت د الله تعالی نو نشي اور دې خبرې کافرانم قایلو چې د سینې کېږي چې الله تعالی یو کار کوي نو بوتانې مخه نشي نیوي چې الله یې نه کوي نو بوتانې نشي کولی دا دوی منل لیکن دې منلو باوجود به خلکو ته ویل چې د بوتانو بد موای نقصان به ورسي نو دا هغه مقدمات د توحید چې کافرانو قایلو خو د نتیجې قایل نو او سوجن قایل نو زدې کا زد ټینګ کړي دې وجنه قایل نو قل ورته وای حسبي الله وزما د پر الله تعالی کافی دی عليه توکل المتوکلون بدغه الله تعالی باندې توکل کوي توکل کوونکي خلک نزه په توکل دا اصل کې د زدي خلکو جوابونه دي کم خلک تاسو سره په یو مسله کې اختلاف کوي او دا خلک دلایل نه اوري دلایل نه قایل کیږي او بس اختلاف راټینګ کړل اول وسره مناسب تفصیلی خسته دلایل وای هغه دلایل کې هغه دلایل لا ونسه چې دې به خپويږي او دیم قایل هغه دلایل لا واخله چې کله هغه دلایل ورته بیان کړل او دې بیا نه قایل کېدو به خپل ناروا ویله نو بس دغه طریقه د جوته وای حسبي الله وزما د پر الله کافی دی استازان لفظ ما ځان له بس خپل کوه عليه توکل المتوکل دغه الله توکل کوي توکل کوونکی خلق بوتانو لپاره اعتبار نشته به چې دوی عزت انتها وکړل او د دې باوجود د دې بهترین نصيحت باندې هم سغوګ ونه کړه سوج دلایل سره نشته عزت ټینګ کړي دی نو بیا قول ورته وای په جواب یا قوم اعملوا اي زما قوم عمل کوي على مكانتكم بخپل حال باندې جسن کوي دسي کوي اني عامل زحم عمل کوي کې بخپل طریقه باندې بس او تعلمون زرد خبر بشي دي خلاصې دا شولا چې تاسو دومره دلایل او دومره وعظونو نصيحتونو محنتونو باوجود د حق دین نه قایل کېږي د قران نه قایل کېږي نو او خپل زدم ټینګ کړي به دومره دلایل کار ونه شو نو بس اخري خبره دا د جسه کوي نو کوي پښتو کې خلک دسي وي چې زما خو نه اوري خو جسه کې بس کوه نو قران هم دسي وایي چې اعملوا على مكانتكم عمل کوي بخپل طریقه باندې څنګه چې کوي یعنی سم چې خو خینو مغه سي کوي اني عامل زحم عمل کوون کې بسو تعلمون زاد خبر بشي انجام نبي خبر شي ما ياتيه عذاب جاءت راضي عذاب يخزيه چې وي شرمي ويحل عليه بنازل شي بدبان عذاب مقيم عذاب دائمي هميشه عذاب دي اولني عذاب نه دنیاوي عذاب مراد چې بخپل ناجایز باندې کلک شي او جسه کوي نه کوي ډیر ضرب خبر شي عذاب پچا باندې راځي شرمون کې عذاب پچا راځي څوک ذلیل کوي او بیا بر دې هم خبر شي چې مستقل دایمي عذاب پچا باندې نازلېږي جهنم مستقل عذاب پچا باندې راځي دا به تاسو خپل سترګو باندې بیا وینئ